أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. نننی درس کے انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکو نمبر 9 آیات نمبر 96 97 98 99 100 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای کې چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام او د قوم فرعون چې د هغوی تذکره کېږي. څنګه چې موږ مخکې ویلي ولو سورة هود کې الله جل جلاله د اوو انبیاء علیهم السلام قصې چې نو هغه ذکر کړي دی. نو د هغې نه چې نو هغه مخکې د څلور پنځو پیغمبرانو قصه تېره شوله. اوس دې ځای کې د حضرت موسی علیه السلام قصه ذکر کېږي. بعضې حضرات چې نو هغوی وایي د شعیب علیه السلام قصې پسې د حضرت موسی علیه السلام قصه ذکر کول وایي شاید د هغې یو ربط دا هم کیدی شي چې شعیب علیه السلام دا د حضرت موسی علیه السلام نو هغه سخر ولو او موسی علیه السلام زم ولو ځکه چې نو هغه د شعیب علیه السلام لور حضرت صفوره رضی الله تعالی عنها دا په حضرت موسی علیه السلام باندې واده وه. نو مخکې چې نو هغه د سخر حضرت شعیب علیه السلام قصه ذکر شوله او اوس پسې چې نو هغه د هغوی د زوی حضرت موسی علیه السلام قصه چې نو هغه ذکر کېږي. الله وایي موږ موسی علیه السلام را لېږلی چې نو هغه په خپل آیاتونو سره او په سلطان مبین واضح دلیل سره. آیاتون نه څه مراد دی؟ نو حضرات مفسرین فرمایي وایي د آیاتون نه مراد نو هغه د موسی علیه السلام هغه معجزات دی کم چې د هغې تفصیل مخکې صورت اعراف کې نو هغه تېر شوی اته معجزې اته نو هغه په نښې صورت اعراف کې پرله پسې راغلی وې او بیا د هغې نه وروسته یو نو هغه په صورت یونس کې راغلی وه. بیا په دغه سره یوه لویه معجزه چې نو هغه و سلطان مبین د هغې نه چې نو هغه سره تعبیر کړی شوی دی چې هغه ید چې نو هغه څه وله عصا وله د حضرت موسی علیه السلام امسا چې کله به ځمکې ته واچوله آینه به الله جل جلاله اجدها چې نو هغه به یې جوړه کړه او بیا به چې کله ورته واپس لاس کړلو نو دوباره به بیا نو هغه شانتي مخکینی په شانتي نو هغه امسا دې جوړ شوله. ید بیضا موسی علیه السلام لاس مبارک به چې نو هغه به په ښی ترخ کې داسې ورکړو نو چې بیا به واپس لاس را وباسلو د نور د سپوجانو د رڼا نه به تیز رڼا چې نو هغه بیا کله دغه قوم چې نافرمانی کوله نو الله جل جلاله مختلف عذابونو باندې په سس مودې پورې ونیول. یو دا چې هر شي چې نو هغه به وینه کېدلو که اوبه به ولې خوراک به اسکاک به څه شي هغه به اینه شولو. بل چې نو عذاب په بیا درلو چې په هر ځای کې چې د خان چې نو هغه جوړ شول. بل ځای کې چې نو هغه په بیا د اوبو عذاب رالو چې د هغوی به ناس ولاړ یو شانتي به ټینګېدی نه شول. اوبه به چې نو هغه به حلق ته راتلي اوبه به دوره جمع شوي ورته. بیا چې نو هغه الله پاک پکې سپږې وکړلې نو دغه مختلف سزاګانو سره الله رب العزت چې نو هغه ونیول. نو ځکه یې مونږ رالیږلو موسی علیه السلام بآیاتنا وسلطان مبین. چاته مو رالیږلو؟ الی فرعون وملئه فرعون او د هغه سردارانو ته د هغه افسرانو ته. فرعون نو دا د مصر به چې کم بادشاه نو مصری ژبه کې به هغه ته فرعون ویلو لکه څنګه چې نو هغه د شام د دغه چې نو هغه د روم به چې کم بادشاه هغه ته به قیصر ویلو د ایران به چې کم بادشاه هغه ته به د فارس هغه ته به کسرا ویلو د حبشو به د کم بادشاه هغه ته به نجاشي ویلو
او زمونږ چې نو هغه اوس په دې دور کې لکه د پاکستان هندوستان وغیره د دې ملکونو چې بادشاهي د هغه ته وزیر اعظم ویلی کېږي صدر ورته ویلی کېږي نو دقه شانتې د فرعون دا به د مصر هر بادشاه ته چې نو هغه فرعون ول او ډېر شي فراعنه چې نو په هغې کې تېر شوي ول حضرت موسی علیه السلام په دور کې چې کم فرعون و نو دغه فرعون نوم د هغه چې نو هغه ولید ابن مصعب ابن ریان ولو دی چې نو هغه د دغه زمانې ډېر لوی چې نو هغه چالاک کسان ډېر لوی چې نو هغه چالاک بني آدم ولو نو الله وی مونږ فرعون ته وملئه او د هغه سرداران ته ولېږلو فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید الله وی دغه خلکو د فرعون د خبرې چې نو اتباع وکړه د فرعون خبره ومنله او د حضرت موسی علیه السلام خبره ونه منله اوس دې آیات باندې سړی لکوټې غور وکړي نو بنده ته لویه حوصله چې نو هغه میلاویږي اوس هغه حوصله سره نو یو طرف ته د زمانې دومره لوی بدبخت د انسان دی چې خدای پیدا کړی دی او بیا ځان ته د الله چې نو هغه نسبت کوي الیاذ بالله او وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو د ټولو نه لوی خدای یم او بل طرف ته چې نو هغه د وخت لوی پیغمبر دی جلیل القدر انبیاء علیهم السلام کې دا غشمار دی چې الله رب العزت دنیا ته 1,40,000 کم او بیش انبیاء علیهم السلام را لېږلي په هغې کې بیا نو هغه 313 رسولان دي په 313 رسولانو کې 15 اولو العظم پیغمبران دي اولو العظم 15 کې دریم نمبر حضرت موسی علیه السلام دی اول نمبر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم باندې حضرت ابراهیم علیه السلام دریم نمبر باندې حضرت موسی علیه السلام نو اوس وګورئ د وخت جلیل القدر پیغمبر دی دا هغه خبره څوک نه مني او الله سره نو هغه د فرعون خبره چې نو هغه خلکو منله نو دا د وخت نه د عادت دی چې د صاحب عہده مرتبه د سړی د مالدار سړی اگر کدا گمراه ولې نه خلک داغه خبره چې نو هغه ډیره مني او د نیک او صالح سړی خلک خبره چې نو هغه نه مني او په خپل الله وی وما امر فرعون برشید د فرعون دا خبره د فرعون دا کار د په هدایت هم نو څخه کار هم نه ولو نو بیا خلک اکثر وی دا خبره بس نه نو خدای وی داغه خبره هم د خبرې پسې را نه خبرې هم سم او درست برابر نه ولا خو بیا هم خلکو ظاهر ته قتل عہده او منصب ته قتل داغه مال او دولت ته قتل نو داغه په وجه باندې خلکو داغه اغه نشت خبره چې نو هغه هم خبره کړله او زموږ ګورې زموږ په دې دور کې اکثر که خیال مکړی تو ورته سم خبره وکړه خو چې تنګ دی کې لږ په قار او په دې ورته وای مړه پلان کې اوه دا هغه خو دومره بد اخلاق او داسې سپور خوی او دومره به شروع شي چې حد نه سوا خو که یو مالدار سړی وته چې نو هغه په معمولي خبره باندې هم یو خوله کنزل هم وکړي نو دی بل ته وګوره که نه ما سره څنګه ګپ دی ستا سره وایي داسې ګپ شته وایي ما سره چې نو هغه څنګه آزاد طبیعت دی ګپ را سره لګوي نو اوس د هغه هغې عہدې ته مال ته دی ګوري نو د هغه کنزل هغه بیا په ګپ شي او د بل ښه خبره چې هغه څه داسې حل دی نو هغه چې نو هغه بیا نو الله وی وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامه الله وی چې نو هغه فرعون دی به د خپل قوم نه په ورځ د قیامت مخکې روان وي فاوردهم النار نو دوی به داخل کې جهنم ته څنګه جهنم ته الله وی بئس الورد المورود دا ډېر بد ځای چې نو هغه د ورکوزېدو د تلو دی نو هغه وارد دا ویل کېږي داخلېدو ته مورود دا ویل کېږي ګودر ته د اوبو چې نو هغه څکلو ځای ته نو الله وی دی به داخل کې د داسې ځای ته چې د کم ځای نه خلکو تمه د مړېدو وي تمه چې دی نو هغه د تندې ماتېدل وي نو دې ته به هغه میلاو نه شي بلکې فرعون به په داسې ګاټۍ باندې چې دی نو هغه به کوز کړي چې هغې کې به همیشه د پاره اور وي بیا به په هغې کې د راحت چې دی نو هغه نوم و نشان چې دی نو هغه به نه او بل دا معلومه شوله دی آیات نه چې چا پسې چې نو هغه نه ورپسې شو حق چې نو هغه یې پسې پرېښودو دغه سړی به د دې انسان چې دی نو هغه په ورځ د قیامت هم ترجماني کوي دی به د مخکې او دی به د هغه پسې چې دی نو هغه به ورپسې الله وی فرعون به مخکې او دا خلک چې دی نو هغه به ورپسې نو څنګه چې دی د هغه په دنیا کې اقتدا کوله په دغې غلط عقیدې او نظریې باندې چې دی نو هغې چلېدل او په دغې غلط عقیده او نظریه ورسره لاړل نو په ورځ د قیامت به هم دغه ځای ته ځي اوس چې د هغه کم منصب او کم ځای
آلتی بو سره دی هم الله دې موږ دغه نه حفاظت وکړي. واتبعوا فی هذه لعنه الله وی مونږ چې نو ورپسې شولو د هغوی پسې ورپسې کړلو په دې دنیا کې چې نو هغه هم لعنت و یوم القیامه او په ورځ د قیامت به پې همي داسې الله پاک چې نو هغه ملعون وګرځول چې دنیا کې هم دومره ملعون وګرځېدل چې د هغه د نوم نه هم خلک نفرت کوي. مسلمان خو غټه خبره ده، کافر هم د هغوی نوم ښودلو ته چې نو هغه تیار نه دي. ټوله دنیا چې نو هغه تاسو سرچ کړئ څومره نومونه دي، چېرته به په ټوله دنیا کې د یو کس تا ته چې نو هغه فرعون، نمرود، حامان، قارون، عتبه، شیبه، ابو جهل دا نوم به چېرته ته نو هغه نه وي چې دا یو کافر هم د خپل بچي ښودي. الله وی داسې مونږ ملعون کو، داسې لعنت مچیانو هغه پسې ولېږلو او تر د قیامته پورې، قیامت په ورځ به هم داسې بئس الرفت المرفود. الله وی ډېر خراب دی. الرفت معنی چې نو هغه انعام، المرفود چاله چې ورکړی شي نو الله وی دوی ته چې دا کم انعام میلاو شو، دا انعام چې نو هغه ډېر بدترین دی، ځکه دغه انعام هغه د جهنم سزا ده. ذالک من انباء القرى الله وی دا واقعات دي، دا قصې دي، دا خبرونه دي مونږ چې نو د کلو والا د خلکو نقصه علیک منها چې مونږ دغه بیانو تا ته. نو دې نه دا معلومه شوه چې حضور علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله چې نو هغه حق او سچ پیغمبر دی. نو دی چې الله وی مونږ وحی کو او وحی چې چاته راځي نو هغه پیغمبر وي. الله وی دا چې نو هغه انبیا دي، دا قصې دي، نقصه علیک منها قائم وحسین، بعضې په هغې کې پاتې دي او بعضې چې نو هغه ختم شوي، ریبلې شوي دي. حسین دا د محسود په معنی ده، په معنی چې نو هغه د ریبلې شوي سره لکه څنګه چې خلک غنم وریبي، جوار وریبي، شولې وریبي او هغه پټۍ بالکل کټ شي او ختم شي، دقه شانتې الله وی بعضې داسې شول چې مونږ داسې هلاک کړل چې د هغوی نه کنډرات شته، نه یې څه نوم نشان شی، یو شی چې نو هغه پاتې نه شولو. او بعضې داسې دي چې د هغې کې بس هم د هغې اثرات چې نو هغه پاتې دي، لکه مصر شولو یا دا نور ښارونه شول مخکې چې څنګه تېر شو. الله یې تاسو په دې ځمکه کې سیر کوئ ځئ نو تاسو د هغوی کنډراتو ته ګورئ نه. الله دې موږ د دغې سزا نه وساتي او الله دې موږ ته خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. ولقد ارسلنا بشک مونږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپل آیاتونو سره، معجزو سره، وسلطان مبین او په دلیل روښانه سره، الی فرعون طرف د فرعون ته وملئه او د سردارانو ته. فاتبعوا امر فرعون پس دوی تابعداري وکړله د حکم د فرعون. وما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون په سمه لار برابر درسو. یقدم قومه هغه به وړاندې روان وي د خپل قوم نه یوم القیامه په ورځ د قیامتو. فاوردهم پس داخل بکړي دوی لره النار اورته. وبئس الورد المورود او هغه ډېر بد ځای دی د کوزېدو د ورتلو. واتبعوا فی هذه لعنة او ورپسې شولو د دوی پسې په دې دنیا کې لعنتو. ویوم القیامت او په ورځ د قیامت هم بئس الرفد المرفود هغه ډېر خراب انعام دی چې دوی ته ورکړی شو. ذالک من انباء القرى دا دی خبرونه واقعات د هغې کلو نقصه علیک چې مونږ بیانو تا ته. منها قائم ځینې د هغې نه باقي دي، وحصید او ځینې ختم شوي، ریبلې شوي دي.